قرآن څه شی دی؟ د الله کلام دی او د خدای پاک خبرې دی. وروڼو زما خبرو سره څوک چې مینه ساتي خو دا ما سره مینه ده که نو چې د الله د خبرو سره څوک مینه ساتي د قرآن شریف سره نو رښتیا ووایه دا چا سره مینه شوه؟ الله سره. نو چې الله سره ته مینه کې نو الله مهربانه دی، ستا په رزق کې، ستا په مال کې، ستا په اولاد کې، ستا په کاروبار کې به خدای برکت اچي. دا نظام خدای چلی خو مونږ او تاسو خدای پاک د دې دپاره ذریعې پیدا کړي یو، مونږ خدای را دې دپاره وسیلې پیدا کړي. نو قاري عبدالله صاحب زما خو ډېر خوښ دی، ډېر خالق دی، علماو سره مشرانو سره ډېره مینه ساتي، ډېر ښه جاندار دی. رونه حفیظ الله صاحب او دا نور رونه دا هم خوش قسمته دي. زه بیا وایم چې پلار صاحب حاجي تاج امیر صاحب ډېر زیات خوش قسمته دی چې داسې غوندې بچي وله خدای ورکړي. تاسو ټول قوم ته زه دا وایم، ټول قوم د دوی چې څومره دی او راغلي مسلمانانو ته دا وایم چې دا ځان له خوشبختي وګڼئ، په دې خوشحاله شئ چې ستاسو د قوم د یو بچي نه الله پاک دومره ګڼ شمېر واړه هغه په قرآن باندې پوه کړل. که تاسو دا محنت نورم لږ زیات کو نو دا سخ کال دا څومره بچي دی هلکه؟ 10 کسان دي نو کال له به 20 شي 30 به شي خو که یاره لږ به سره تاسو هم د قرآن شریف په دې خدمت کې لاس واچو. زما وروڼو قرآن شریف دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده او د الله کلام چې دا قرآن شریف نو نازل نو د عربو د مکې خلکو به د حضور پاک ډېر زیات قدر کو، ډېر عزت پې کو. دومره قدر په مکه کې د بل چا نو کوم چې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر. خلکو به ورته صادق الوعد وي، د وعدې پابند رښتونی، خلکو به ورته امین وي، امانتګر به یې ورته وي. زنانه او کونډو ماشومانو لویو وړو یو شان به د پیغمبر مبارک قدر کو چې په لاره به ول روانو د خلکو به داسې مینه ورسره کوله. په خدای که داسې مینه په مکه کې د بل چا و قسمیان مې راته وی. خو چې کله خدای په قرآن ورکه دا آیت نازل شو اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، بس خلق یکدم بدل شو، الاوړي شو. تا به نه وی چې دا هغه مکره، تا به نه وی چې دا هغه خلق دي، بلکل الاوړي شو. د خدای قرآن پې بد ولګېده. بس دقې نه پس به حضور پاک ته کله جادوګر وي، ساحر دی، کله به ورته کاهن وي، کله به ورته شاعر وي، کله سیل دام او کله سیل دام. او که حضور پاک به ورته قرآن لوسته دوی به څه وي؟ وي دا د خدای خبرې نه دي، دا ستا خپلې خبرې، دا تا د ځانه جوړ کړی. بل هو رجل افترا، دا قرآن یې د ځانه جوړ کړی، دا اوسې به د خدای دی. عربی کې الفاظ دې د ځانه جوړ کړل او دا د خدای دی. زما وروڼو الله پې خفه شو په دې خبره. رب العالمین وفرمایل چې ښه دا د ځانه جوړ کړی او په خدای پاک یې ور دغه کوي چې دا د خدای او جوړ کړی د ځانه، نو دې مربي دی او تاسو مربي تاسو کې فصیحان او بلیغان شته، دې تاسو جوړ کړئ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله وی چې دې ټول پیریان او شیطانان که مرګري دا جنات په قابو کې دا مرګري کې دا تاسو جوړ کړئ د قرآن په شان، دې نشئ جوړول. بیا ورته اسانه کړه فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، زه د 10 سورتونو په شان جوړ کړئ. بیا ورته نوره هم اسانه کړه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. زه د قرآن شریف یو رکوټي صورت منتخب کړه د هغې په شان جوړ کړي. خو چې د قرآن په شان کمالات او د قرآن چې کوم رموز اسرار دي چې پکې لکه زه خبره وکړم دا د خدای را ته وایې نه مړه دا خو د ځانه پښتو کې څه 2-3 ټکي یو ځای کړل. زه یم ښه ته داسې جوړ کړه د رکوټي صورت برابر صورت که تاسو جوړ کړه زه بیا به د منلو خبره نه ده، خو ځه مونږ به ووایو ځه چې دا د جوړ کړی.
خو د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې څونه موده شوه 1400 کاله نه هم زیاته شو د قرآن د پوټیني صورت په شان صورت نه دوی جوړ کړی دی جوړولي شه نه به یې جوړ کړي توره یې راواغېشتې په پیغمبر پسې جګړه یې جوړه اصل مناظره چیلنج یې وله ورکړه که نه د حضور پاک تورې سره راغلې ما پړکول غواړئ په دې به د ستاسو خبره رښتونې شي ځکه تاسو وایي رښتونې نه ده دروغجنه ده خو پته وه حضور پاک ته چې نشي کولی دی د رکوټي صورت په شان جوړ کړی څوک پیدا کولی نشي چې دقې عربو د قرآن د پوټینې صورت برابر جوړو اوس یهودیان عیسایان په دین کې څومره لګیا دي کوشش کوي لیکن د قرآن په شان قرآن نشي جوړولی دا ولې رونو که ته وایې ولې نشي جوړولی خو عربی کې خو برخمبه د انګریزي یو سړی تقریر وکړي د هغه په شان بل هم کولی شي اردو کې یو سړی تقریر وکړي هغه په شان بل هم هغسې تقریر کولی شي فارسی کې یو سړی تقریر وکړي د هغه په شان بل هم کولی شي پښتو کې یو سړی یو کتاب ولیکي د هغه په شان بل هم لیکلی شي د قرآن په شان ولې نشي کولی وجه ده ته هم ستاسو به پې اوس پېښ قرآن زموږ د ښکلي مبارک معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پېښ کولی لکه زه مثال در کوم حضور پاک یو ځل کاڼي راواغېستل لږ شان او د لاس کې ونیول کاڼو شروع کړه سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت ابوبکر صدیق لی ورکړل همقسې وې سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لی ورکړل کاڼو همغسې وې سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عثمان لی ورکړل د هغه په لاس کې یو څو ځله سبحان الله وې او بس بیا یې بند کړل ځکه نه تره کاڼو نه سبحان الله الفاظ وباس یو ځل حضور پاک له یو صحابي ډوډۍ کړې یو چیلې ورته اعلان کړی ګڼ صحابه سره ملګري تلي حضور پاک صحابو ته اعلان وکړ وایي چې دا غوښه وخورئ نو دا هډوکي مکمل د غوښې نه تش کړئ او دا بل خوا مه غورځوئ دا هم دلته ماله راوړئ صحابه ګڼو هغه چیلې غوښې وخوړلې هغه هډوکي یې راوړل او د حضور پاک مخې ته یې کېښودل صحابه حیران وو چې دې کې به څه غرض د دواړو جهانو مبارک سردار د هغه هډوکو د پاسه لاس راخ کړه خو چې لاس یې پراخ کړه خدای پاک دې واپس چیلې جوړ کړه دا معجزه ده ځکه نه تر هډوکو نه چیلې یو ډاکټر دې جوړ کړي یو ساینسدان دې جوړ کړي یو انجینر دې جوړ کړي جادو بعضې خلک کوي خو هغه لږ ساتلی ختم شي صحابي وي هغه چیلې بوډا شو مونږ کره به یې منډې وهلې مونږ برکت نه ساتلی و مونږ به نه خرڅاو بیا چې ډېر بوډا شو مرګ ته نږدې شو نو مونږ حلال کړه دا معجزه شوه څوک نشي پېښ کولی د مکې نه حضور پاک روان و مدینې شریفې ته هجرت یې کا کافر ورپسې دي د څلورو کسو قافله ده یو زموږ ښکلي مبارک پیغمبر دی یو حضرت ابوبکر دی رضی الله عنه یو ورسره یو خادم دی عامر ابن فهیره یو ورته یو لار ښودونکی دی چې هغه ورته لاره ښوله عبدالله ابن اریقط په ډېر لوی تکلیف 3 شپې غار ثور کې تېرې کړې او بیا د غار ثور نه ووتل د دریاب په غاړه په لرې ارتاو کړل چې دشمن ته پته ونه لګي لکه د مکې خلکو حضور پاک پسې د 100 اوښانو انعام ایستی او ابوبکر صدیق پسې هم د 100 اوښانو انعام ایستی مدینې ته نږدې شو هلته یوه علاقه ده د ام معبد په علاقه مشهوره وه دا مشره ښځه وه او سخي و ټول ملک کې په هغه زمانه کې مکه او مدینه او ټولې دنیا پیژنده ولې ځکه چې په لاره به څوک تلل د هغې به میلمانه و سخي وه څوک چې به هم تلل بس د هغې اجره د خلکو د دمې ځای وه قافلې به تلې په سلګونو خلک به مسافر به تلل په شلګونو خلک به او به دقه د ام معبد په علاقه کې به هغوی دمه وکړه او هغې به ولې د خپل وس مناسب ډوډۍ برابر کړه د هغې ځای کې به یې شپه 2 تېر کړل او بیا به تلل ډېره زیاته سخي ښځه وه دومره قافلې به راتلې هغې به ډوډۍ ورکوله مال یې نه کمېده لا کافره وه بس سخي وه
مونږ خو وایو بس که پیسې ولګولې رانه لاړې کمې شوې. یاد وساتئ زما ورور الحمدلله په سخا پیسې نه کمیږي، بیا چې د خدای دپاره یې ولګې زما به وس کېږي ته به ما خوشحاله کړې زه به تا نه خوشحاله. سخا خو د الله دپاره چې کوې نو الله خوشحاله نو ته به الله خوشحاله او الله به تا خفه کوي. دا کوم ځای کېږي؟ څومره چې تا الله خوشحاله. حضور پاک فرمایي دا خبرې واورېرو وایي هر سهار دوه فرشتې راځي او آوازونه کوي. یو فرشته آواز کوي بل پې امین وایي، بیا بله فرشته آواز کوي بل پې امین وایي. دا یو فرشته څه وایي؟ اللهم آت منفقا خلفا، خدای چې څوک خرچه کوي هغه له د هغې بدل ورکړي. ستا لار کې چې څوک لګوي بدل ورکا. دا بله فرشته وی امین. چې د خدای په لار کې څوک خرچه کوي او یو فرشتې دعا کړې ده او بل امین ویلی دا به نه قبلېږي. بله فرشته څه وایي؟ اللهم آت منفقا تلفا، خدای چې څوک لاس بندی. اللهم آت ممسکا تلفا، څوک ستا په لار کې خرچه نه کوي خدای مال یې هلاک کړي. بله فرشته پې امین وایي. تو فرشتې دعا کړې چې بندې تباه کېږي به څنګه به تباه کېږي چې نه ورکوې د خدای په لار بیماري به راته جوړه شي، ښځه کې په بچو کې په ستا کې بل څه غم به جوړ شي بل به جوړ شي بل، خو دا پیسې به دنه په منډه روانې په دې پیسو به خوشحالېږي نه، او چې لګې د خدای په لار کې نو راضي به ورپسې ډېرېږي به. یو سړی هغه ډېر شوم پړه خو شوم او ښځه یې سخي وه. نو ښځې به دې خاوند ته وی چې ګوره د خدای په لار کې پیسې لګوه، جومات جوړېږي ورکوه، مثلا کونډه ده یتیم دی غریبانان دي اوږې دي ورکوه. او سړي به وایي نه ولې ورکوم؟ وایي ورکوه دا ډېرېږي. هغه به وایي څنګه ډېرېږي؟ ما سره 1000 روپۍ دي چې 100 مې دې ورکړې دا کمې شو که ډېرې شي؟ ښځې ورته وایي زه دې اوس څنګه پوه کړم؟ یو ځل ورته ښځې وایي پټوله ځو، د هغه سړي پټي و، ما باندې چکر ولګو چې دا خپل پټي وګورو. هغه وایي ډېره ښه ده. ښځه یې ځان سره په مخه کړه چې لاړل په پټي باندې ارټ لګېدلې اوبې رایستې غویانو باندې. دا ښځه ورغله هغه کوي کې سر ورښکته کړه او هغه کوي ته نیغه نیغه ګوري. هلته اوبه روانې دي پټۍ اوبه کېږي او دا کوي ته نیغه نیغه ګوري. او خاوند ورته یې ښځې راځه که نه؟ وایي درځم. خاوند د زمیندارو سره خبرې اترې په یو پوله دي په بله دي ټول پټي کې وګرځېد. ښځې ته وایي راځه که نه؟ وایي درغله. ښځې تا کوي کې څه صحیح کړي دي راځه که نه؟ وایي صبر وکړه درځم. سړی خو ګرځېد پټولو پټو چکر یې ووه چې بیا راغی ښځې ته وایي تا خدای مرداره که ما ته رویزو پټوله پټي ګورو منځ کې رالې کوي ته یې سر ښکته کړی دا کوی کور نشته غرقه شي دا څه پکې دنه پروتې دي. هغې ورته وایي اسم پکې نه دي پروت. نو وایي دا څه ته ګورې؟ وایي سړیه ناشنا شی مې پکې ولید په دې کوی کې. وایي ته راشه که نه؟ وایي چې زه وختي راغلی یم نو د اوبو هغه ځای نښه ده او د اوبه روانې دي پټۍ اوبه کېږي. زه یم اوس به د اوبه کمې شي اوس به کمې شي اوس به له نښې نه لاندې شي اوس بلکل نه لاندې کېږي. خاوند ورته وایي تا خدای غرقه که قمقله ښځې دا نه کمیږي. دا چې څونه تیوزي نورې ورپسې راځي. وایي عجیبه دا ده دونه پټۍ پې اوبه شو بله اوبه ترې راووتې او ته وایې نه کمیږي. یو ډنډ کې چې اوبه ولاړ وي ته ترې وباسې کمیږي که نه کمیږي؟ وی بیخ دیو ده نوری و پس رازی دا نکمیگی رازا سی وقت روز دی غنده اسی بیزای تیره کلا قمقلی وی خدان چه تو باسی کمیگی نه نوری رازی وی وی بیخ دیو ده زم در تداویم که دا خدای پا نوم خرچه کوا دا با کمیگی نه نوری بور پس رازی تا مزدوری که گٹا که خدای بدلنن در کی دیره تاولا گولی دا غینا بنوری دا ترازی. حضور پاک فرمائے وی کم سڑی چی عبادت گزار دے حدیث کے رازی خواہ عبادت کے خودی بخیل دے
او یو سړی جاهل دی ناپوهه دی خو سخي دی وایي د خدای په نزد دغه سخي دا سخي ناپوهه جاهل د دې بخیل عبادت گزار نه بهتر دی ولې ځکه هغه چې عبادت کوي خو ځان ښه کوي ځان الله ته نږدې کوي ځان نه الله خوشحالوي ځان جنت ته پورې باسي او چې دا کم سخي دی دی بل له فایده ورکوي او د الله په حکم یې ورکوي خدای پاک ښېګړه دنیا کې انسان ښېګړه نه ختموي د چا د ښېګړې بدل نه روکوي نو الله به څنګه روکي یو پوسټ مې کته یو میډیکل ریف و دا میډیکل ریفانسي دا داروګان ماروګان چې دا کوي د په لاره باندې روان و سخته ګرمي وه او د مخې تک سور د ګرتاو نه راوتې و یو بوډۍ ښځه وه د کور نه بار راوتې وه دروازه کې ولاړه وه ګرمي وه هم غریبه ګرمۍ را په مخه کړې وه چې دا میډیکل ریف یې وکړه چې د مخې تک سور دی د ګرمۍ نه هله بچې دلته را دننه شه هغه دې دروازې ته دننه که سوري ته ورګه بچې او لاړ او د فرج نه یې والا پی او ګیلاس راواغېشت یخ هله بچې دا ګیلاس وڅکه هغه هم غریب تاو په مخه اغېشتې و مخ یې سور و د تاو نه هغه ګیلاس پی وڅکه یخ شو لږ ساعت یې دمه وکړه او بیا لاړ د انګریزان په کورونو کې چې بوډاګان شي بچي ته بوځي یو ځان له ځای کې پرتې بیا حکومت ولا د انتظام د یخو ګرمو د اوبو موبو کړي څه موده پس دی بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک او بېهوشه شو ګاونډیانو زر اسپتال ته یې وړه چې اسپتال ته یې وړه دا بېهوشه وه او پرایویټ اسپتال هغه اسپتال کې د اپریشن وشو بایپاس اپریشن نه پس خدای جوړه کړه چې جوړه شوه ټیک شوه ډاکټرانو ګرځوله نو تپوس یې وکړه وایي دا زما دا خرچې به څه کېږي دا ما چې علاج وشو وایي دا مخامخ ریسپشن دی دا چې کوم خلک ورځي هلته ورشه هلته چې ورله هغه بابونه یې تپوس وکړه وایي دا ما دا د چا راوستی مو دا څه مسله ده په ما څونه خرچه راله وایي خور یې څنګه وایي بلکل ټیک سمه ځوانه ټیک شو وایي د ما خرچه وایي په تا دومره لکه روپۍ خرچه راله چې د لکونو ښځې واورېدل په مخ سر یې راکېښودې تاسو خدای غرق که د چا راوستیم خو مړه به هم که نه دا پیسې به مې اوس مور ورکوي دومره لکونه ما سره کم دی چا راوړم خدای دې خلک هم غرق کړي خدای دې برباد کړي چې دې دلته راوستم خو بس مړه به ومه اوس دا به مې پلار ورکوي که مور ما سره څه دي د لکونه روپۍ بابو ورته چغې مو هلک صبر وکړه نه وي دا به څوک ورکوي وایي ته لاندې لږ وګوره نو لاندې ورته په انګریزۍ کې لیکلي وو چې پیډ دا پیسې جمع شوي نو ښځې خو ساه واخېسته چې پیسې خو زما چا جمع کړي دي وایي دا چا جمع کړي دي څوک وو چې دا زما لکونه روپۍ بلې د اسپتال ورکړی دی پرایویټ بابو ورته وایي سیاره خو بوډۍ خو ډېره تلوارګن دی ته لاندې وګوره هغه لیکلي دي چې چا ورکړي دي نو لاندې ورته په انګریزۍ کې لیکلي وو تینکس فار ا ګلاس اف ملک د یو ګیلاس د پیو شکریه دا اسپتال د هغه میډیکل ریپ و او چې دی بېهوشه راوړه او هغه ولیده اوی دا خو هغه بوډۍ ده چې یو وخت کې په ما باندې څو کاله مخکې یو ګیلاس پیس کړي و هله د دې فري اف کاسټ شابه فورا اپریشن وکړي بلکل مفت یو روپۍ بناله د دې دارو د دې خوراک اس مفته نو یو بدل یو انسان د یو ګیلاس پیو چې یې ورکړي یو ګیلاس پیو د هغې بدل په ځان نه پرېږدي د لکونو اپریشن فری کوي نو رب ذوالجلال به څنګه د بنده د ښېګړو بدل پرېږدي هلکه دا یې کو دې بنده کړي به څنګه پرېږدي حضور پاک فرمای انا اغیر منکم والله اغیر منی وی ستاسو نه غیرتی زیم او الله زمانه غیرتی دی رشته و غیرتی دی چا بدل پدان پریدي شرم نو چې ته وې د الله د قرآن خدمت کوم الله په دې خوشحالي کې نه چې زما د قرآن د سو خدمت وکړي
او ته د پیسې په دې لګومه چې دا ماشومان قرآن زده کړي، پیسې په دې لګوم چې د بچو په ژبه د الله د قرآن الفاظ راشي، پیسې په دې لګوم چې دا الله دا هلکان د خدای د قرآن حافظان جوړ شي. زما قسم په خدای که خدای پاک یې بدل درته پرېږدي. خو موږ پوهېږو نه، موږ یې کمې شو. څه ښه شی. یو سړی په لاره روان و، د دې خانه بدوش یو خیمه وه، وږي مسافر و، سالګری. لږ رانږدې شئ بچې، لږ دې خوا شئ، شاته ځای نشته، لږ رانږدې شئ، رانږدې شئ، لږ رانږدې شئ بچې، دې خوا رانږدې شئ. ماشاءالله، فاستبقوا الخیرات. لږ را مخکې شئ، الله به اجر درکړي. دغسې نو هغه غریب وږي و، نو اواز یې وکړ، یو وږي یم ډوډۍ راکړې، خدای مو بخښه. نو هغې کې ښځه خاوند ناست و هغه خیمه کې. نو هغه ښځه یې زر روټۍ راواغېسته او ترکاري راغلي. خاوند ورته څه کوې؟ وایي دا دې سړي اواز وکړو وږی دی، یو نوړی روټۍ ورکړو. کېده وایي د خبیث لور مردارې زر بس زما بیخ وه، سهار نه ماښامه پورې خولې رانوځي او زه یې وګټم او ته یې دغسې خلکو له ورکې کېده. او ته خدای دې بیخ وباسه مرداره، ځکه یم که ته زه راته یم وږي دی غریب، وایي کېره بس وږي دی ځان له دې ګټي، زه ځان له ګټم، دی دې هم ګټي که نه. وایي ظالمه د خدای نوم یې راته واغېست چې د الله په نوم، وایي بس کېره نه به ورکې، دا ما ګټلې ده او ما راوړې ده، بلکل کې وایي یو نوړی ورنه کړي. هغه ښځه سخي خاوند یې شوم. هغه ښځه هغه سوالګري ته ویل ورې زه خو یې در کوم، خو دا خاوند مې شوم پړق دی. اوس پې زما وره د کور روانېږي، نو بس خفه کېږم. الله چې مخکې لاړ، هلته یو بله خیمه لګېدلې وه د دې خانه د بجدو چې یو ځای خیمه یې بل، هلته یې اواز وکړو وږي یم ډوډۍ راکړې. نو سړی ښځې ته وایي هله شابه، نغري ته ناسته وه، وایي شابه یو نوړی روټۍ او ترکاري ورکړه. هغه ښځه ورته وایي ولې ورکړم؟ وایي ظالمې وږی دی، مسافر دی، وایي ځان له دې ګټي. وایي خدای دې بیخ وباسه، د الله نوم یې واغې، بس وایي هر څه چې دی خو نه ورکوم. او ته دا خو زما وړه دي، ما راوړي دي، خواري مزدوري زما ده، او ظالم یې پې ستا چوی نه ورکې، او ته وایي تا راوړي دي، خو په اور کې ما والي دي، نشم ورکولی. هغه سړی هغه سوالګري ته وایي ورور خفه کېږم، زه خو یې در کوم، خو دا مرداره شوم پړقه ده، زه ورسره څوک. اوس به زما ورته جګړه راځي. نو سوالګري وخندل. نو دا سړی ورته وایي دا ودې خندل ولې؟ مونږ پورې دې وخندل؟ نه وایي تاسو پورې مې نه دي خندلې، خو خندا په دې راغله چې خبره مې لوړې ولیده. نو وایي څه مطلب؟ وایي هلته ښځه سخي وه او خاوند دې شومه، ښځې راکول او خاوند مې مو ورکړه. دلته ته سخي ښځه شومه ده، ته راکې دا نه راکې چې دا څه مسله ده. نو سړی ورته وایي دا سره خندا خبره خو نه ده. وایي هغه ښځه زما خور ده، زه چې څنګه سخي هم سخي ده، او دا مرداره ده هغه مردار خور ده. خو چې څنګه هغه شوم پړق دی، نو دا هم هغسې شوم پړق ده. نو بعضې نسبي شومي، مور پلار او ورونه ټول مونږ چې ته کله کله وایو که نه یاره جومات سره امداد وکړې یا مدرسې سره، داسې زه ورته ګورم. نو بعضې سړی وي ماشومان یې په خدای یقین وکړه، واړه ماشومان څه دي، مور پلار چپسو له پیسې ورکړي، هغه زر روباسي مدرسه کې وغورځوي. بعضې ګورو چې هغه نوټ روباسي د سلو، ما ته خو بره نه ښکاري، غټ نوټ پکې وګوري راوړي راوغورځوي. همدا سخي دی. اوس په خدای یقین وکړه واړه ماشومان دی. مخکې ورځو کې مې یو ځای کې اواز وکړ، یو ماشوم 1000 روپۍ راوړی. ته وایې که نه دا یو ماشوم 10,000 ورکړي، ته وایې موجود 10,000 ورکړي. دې ته سخیان وایي. د دې مخکې کې ورځو کې هسې یو خبر راغله، د کولو قابله نه ده، خو زه راته به یې وکړم. اکوړي نه را روان وم، د خیشکو د دې نسبت په منځ کې دغه ځای کې مونږ کله کله د ماښام لمونځ وکړو، رانه وروسته چې یو جومات کې لمونځ کوو. اوس هغه جومات کې ما لمونځ وکړو، هېڅوک نو تیاره وه صاحب، ښه تیاره وه، بجلی هم نه وي. راکوټې جومات و، هغې کې لمونځ وکړو، هلکان راته چې مانځه سره ووتم. اوس یو ماشوم سره چرګه ده، 2-3 واړه ورسره دي. وایي د مولوي صاحب دا واله،
بچي داسې دي وایي دا مې مور راکړه چې دا وله ورکړه مې بچي تا څو لیدم مونږ خو دلته ګاډۍ ودرو روزانه خو دلته نه ودرېږو یاره بس وایي مونږ هغه ځای نه تو لیدل پسې ما منډې والې اوس دا هغه ما لیدلې وه نه مې پېژندل چې ته کوم ځای نه یې ګاډۍ لیدې ګوره زړه کې دا یو جذبه وه نو دا سخي او بعضې چې ګورم متاثره بار نه که نه نو هغه یو ته ګوري بل ته ګوري دا آواز وکړم راوړی شابې نو هغه پیسې راوباسي نو لټۍ پکې چې کمزوری نوټ پکې کمیاب دی بیا هغه کمزوری چې ګوري نو هغې کې زوړ ګوري هلکه خو که زوړ نوټ دی او که نوی نوټ دی خو یو شان لګي نو هغه زوړ چې ګوري نو کله یې داسې اړي کله یې داسې اړي زه ډالر نری نیکبخته پاکستانی روپۍ ده لوټ په دې لاس کې خوله خوله کی زه یم دا نوټ ته جاړي چې باباجي زر مې ورکوه غرق دې کړم شومتوب ښه شی نه کوي چې پروردګار ستا کور دی خلک به پکې سجدې لګوي پروردګار ستا کور دی خلک به پکې منځونه کوي ته الله باندې ورواړه او ته ګوره چې خدای پاک یې بدل درکوي که نه درکوي مدرسه جوړېږي مدرسې سره امداد کوه دړه د اخلاص نه کوه که دا قاري صاحب د عبدالله دې غریب ځان له خپله مزدوري روڼی لګیا دي خپله مزدوري کوي نو په هغې کې به دوی مدرسې چلی او دا کری په مدرسه کې چې دې خدمت کوي څونه خرچه کوي تاسو ته ټولو ته دا خبره کوم دا ستاسو بچی دی دا ستاسو کشر دا ستاسو ورواره دی ستاسو بچی دی دا قوم بچی خو یو شان وي که نه حضور پاک نیا د مدینې وه ټولې مدینې ته ماما خیل وي او د مدینې خلکو به پیغمبر مبارک ته ټولو ته حضور پاک ته به دې ټولو خورایې وي نو دا ستاسو د قوم یو بچی دی شکر وباسئ چې خدای پاک د نن د قرآن خدمت دی حصه به تاسو له خدای درکوي نو د سره مهرباني وکړئ ښکلې یو ځای والا والی په شریکه باندې یو ځای والی چې هغې کې د قرآن خدمت کېږي که نالی بالفرض نو د مدرسې سره د زړه اخلاص نه ومنې چې میاشت پس قاري صاحب زه به دونه درکوم دونه به درکوم دونه به درکوم دومره به درکوم تاسو ګورئ چې په ستاسو په کاروبار کې به خدای برکت اچي که نه دا د ذات خبره نه شکر دی خو د دوی ګزاره کېږي په دې نیت چې د قرآن خدمت په پکې د الله د دین خدمت پکې الله به د هغې اجر درکوي خیر خبره لرې لاړه خو ضروري وه هغه ام معبد سخي ښځه وه حضور پاک هلته ورسېد چې وردننه شو هغې وپېژندل چې میلمانه دي خو نور یې نه پېژندل چې څوک دي میلمانو د حجره کې کښېنې خاوند مې سرن له څاروي بوتلې دي رامه د ګډو چیلو او مازدیګر به راځي یو ګډ به دله لال کړم حضور پاک ورته وی چې په مونږ تلواره ده مونږ ځو دشمن راپسې دی په هغې ته به یې دشمن غږ ونه کړو خو لکه دشمن راپسې او مهرباني وکړه او که څه د سره یو څراکه مونږ وږي یو وایي تاسو اوس هېڅ هم په کور کې نشته لږ وخت پاتې دی مازدیګر ته خاوند به مې راشي څاروي بوتلې سرن له نو یو ګډ چیلې درته لالو د کور په دې ګډ کې یو چیلی ولاړه مبارک پیغمبر ورته وفرمایل وایي دا چیلی راله ولشه که نه هلالومه دا ولشه به دا مونږ له ډېره ده هغې ورته وخندل وایي دا خو یو ناجوړه ده که دا جوړه وه دا به دومرو څارویو سره سرن لتلې وه او دویم دا وچه ده په دې کې پی نشته بیماره ده وچه ده حضور پاک ورته بیا وفرمایي ته یې ولشه هغې ورته وی هغې ویږي دا د چیلو په دې دغه نه پوهېږي وایي تاسو جوړ د چیلو په قصو پیسو نه پوهېږي هغه اوچه ده چې دی تیلی زور ورکړي وینه به ترې راوباسي خو پی پکې نشته وایي ته مونږ ته اجازت وکړه هغه ښځه ورته څنګه اجازت دې ده دا لیوله شي نشته پکې پی ناجوړه هم ده خو چې حضور پاک د چیلی غلاندې ته لاس مبارک یوړه که نه تیه فورا د پیو ډک شو غلام ډکه شوه او خپې یې رتې کړې او خوند یې شروع که خدای په اساس جوړه کړه ټیک شو ناجوړه چیلی خوند نه وایي چې جوړه شي نو شخوند وایي بس پی ته یې ولشل جام ډک شو په خپله یې مسکل ابوبکر صدیق هم مسکل عامر ابن فهیر هم مسکل عبدالله ابن ریقط هم مسکل او ښځې مسکل او ښځه حیرانه ده خدای هغه اوچه چیلی ده د پیو ډکه ده او روغ هم شوه رسول الله مبارک الله چې مازدیګر یې خاوند راغی ام معبد ورته وی ای معبده راشه ابو معبده یا چیلی ته دې وګوره وایي څه چل شو وایي هغه د جکه جوړه شوه
او دا غولان دی وي دا هم د پیو ډکه ده دغسې یو سړی راغلی و دا چل یې وکړو یا ښه دی هغه دا خو هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی تا ولې نیساره دا خو غټ برکت دی نیکبخت دی دنه لاړ برکت دنه لاړ دا خو قوم را مجبوره کړی دی او تېرې هجرت لا وایي ما خو ډېر مینت وکړه خو نه یې ساری ده بیا څه موده پس ابو ام معبد او ښځی خاوند بچي ټول مدینې ته لاړل او د حضور پاک په لاس یې بیعت وکړو الله مسلمانان کړل او هغه وایي چې هغه چیلی څه جادو نه و چې سات سره خلک جادو هغه سات سره بدل شي وایي په منکر کالو سر ولاړه به وه چیلی او کال پس به لنګانه پکې نه وه پکې نه پکې بلربېدلو کله کال پس به لږ غوندې پی کم کړل ناګانه به یې زیات کړل یو شان به یې پی ورکړل دې ته معجزه وه د دې مثال څوک نشي جوړولی دغه رنګیرونو قرآن شریف زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده د دې مثال څوک نشي پیش کړی دا دومره عظیم کتاب چې د خدای خبرې دي او د حضور پاک معجزه نه دا الله زموږ ستاسو د هدایت لپاره نازل کړی او موږ تاسو هغه قوم یو چې د دې قرآن باندې زموږ ستاسو ایمان دی ټول وایي الحمدلله نو بس یو څو کاره به کوئ که خیر یو به د نن نه پس ټول د قرآن شریف تلاوت کوي که نور نه درځي سوره اخلاص قل هو صورت خو ټولو له ورځي که نه د حضور پاک فرمایي چې 3 ځله چې ولسته الله د قرآن شریف د ختم ثواب ورکوي او چې 10 کاله د چې ولسته جنت کې ولا الله محل ورکوي نو زاده به د نن نه پس د قرآن شریف تلاوت کوي که خیر او دویم به څه کوي یو بچی قرآن ته وقف کوي نن د عبدالله والد صاحب ډېر خوش قسمته دی دقسې ځان نه خوش قسمته جوړ کړي یو بچی قرآن ته وقف کړي د مدرسې ته راولئ قرآن پې زده کړي دا به ستاسو له بچي او ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت برکت وي او درېیم به عالمانو سره قاریانو سره مینه کوئ مدرسې سره به امداد کوئ د زړه د اخلاص نه ګورې درته وایم چې دې مدرسې سره دې غریب سره امداد وکړي تعاون ورسره وکړي دا مدرسه کامیابه کړي ستاسو بچي دی خو دا رده ذاتي خو نه ستاسو د بچو خدمت کوي او د قرآن خدمت کوي نو انشاءالله الله به دله خیر او برکت او عافیتونه درکوي کوی به که نه دا څو خبرې مې عرض کړې ډېر زیات خوشحاله شوم د په دې خدمت هم خوشحاله شوم او ستاسو په دې دونه مینه او په دې راتلو خوشحاله شوم چې دونه په شوق رالی او دې بچو سره ځان په دې میدان کې کښېنه او د قرآن په خوشحالو کې هم ځان شریک کړه انشاءالله زما وروڼو تاسو له به د خدای د دې اجر په دنیا او آخرت کې درکوي تاسو 10 کاله پرېښودله ورالی خو د قرآن په خوشحالۍ باندې رالی لکه داسې ده که نه او دې بچو خوشحالو باندې کښېناستی که نه عبدالله سره ډاډ هم ورکړه دې به نن خوشحاله چې شکر یې دا قوم ما سره ولاړ دی د سره شاته ودرېږئ چې دا قرآن خدمت وشي الله هم ډېر خیر ډېر برکت او ډېرې خوشحالۍ نصیب یې کړه دله د بچی دی کشر دی دعا ورته وکړئ څه مسایل دي چې الله هغه مسایل خیر او خوشحالو ته ورسوي تاسو دې به الله خوشحاله